مرګرو ذاکر رحمان یم او راغلی یم خلیل عثمان خیل دا د سوه ورځې مخکې ویډیو کړې وه او ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه مرګرو خوښه کړې وه نو خلیل عثمان خیل صاحب ناست یو دونه خپله به دا خبرې واوري. السلام علیکم خلیل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذاکر بھائی څنګه یې؟ الحمدلله. خلیل بھائی څو ورځې مخکې تاسو سره ویډیو کړې وه او دا ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه د پړانغر په حقوقو کې. نو دا کوم د خپل د میډیا د مرګرو نه لاول ستانه بیا د بل نه چې په هغه وخت کې چې کوم وخت کې توده ځمکه ونه یو سړی خو قدم نه اخیسته او هر سړی به شاته کېدو. په دې سوچ کې خلک تللي ول چې حق په خبره باندې ولاړم، په خپل پړانګار مې ننګ کړی، د خپل پړانګار دپاره مې اواز اوچت کړی. د کوم نو زما د بلټ نوکري بالکل نه ده خوښه. الحمدلله زموږ خپل جابونه دي، زموږ خپل روزګارونه دي، خو زه چې دا غږ اوچتوم نو زه د خپلو عوامو دپاره اوچتوم چې آیا زما د عثمان خیل په خاوره باندې یو کار کېږي. خو زما عثمان خیل بچی په سعودي عرب کې ټاټکي اوچتوي، په سعودي عرب کې راشه په ګرمۍ باندې ځانونه دغه کې ویلې کړل، په سعودي عرب کې وفات شي، په 10مه 12مه ورځ باندې راشي کور ته د مخ نمونې بدلې وي. نو زه د هغه ځوانانو فکر مې راوچت کړی، د هغه ځوانانو سوچ مې راوچت کړی دی چې هلته کې زما په عثمان خیل خاوره باندې یو ډیم جوړېږي، یو کار کېږي. نو پکار ده چې زما د عثمان خیلو بچو ته پکې چې زیات حق نه وي چې څلورم حصه حق ول ورکړي، څلورم حصه نوکري کور له ورکړي که نه. زه چې تا ته ووایم زموږ د دې لپاره یو خپل تنظیم رانیولی دی، هغه تنظیم ډېر په هاټه سطح باندې روان دی. خو زموږ عثمان خیل قوم ته چې دا کم سپک نظر کېږي، والله خو داسې مېرانه مورم خپل مېرنیزو بچو ته نظر وکړي، دومره سپک نظر زموږ د عثمان خیل قوم ته کېږي. یقینا بالکل خلیل بھائی چې کومې خبرې وکړې دا د کاڼې کرښې دي او خبرې حق دي او ګیلای په حق ده او ټولو نه ګیله ده، اول ما نه بیا نور نه. نو خلیل بھائی بالکل او ستا سره موږ څنګ په څنګ ولاړ یو، موږ ته چیرې هم یوازې نه پرېږدو، ولې چې تا د حق وینا کړې ده او د حق وینا وایسته چې کوم دی ملګري ولې نه ودرېږي، لازم به ودرېږي. نو الله تاسو قدرمند کړي، الله دې خوشحاله کړي. خاوره مین یم، په خاوره چې یو سړی مین وي نو هغه دپاره ما د خپل پړانګار اواز اوچت کړی دی، د خپلې خاورې اواز مې اوچت کړی دی چې زه اوچت نه کړم، تی اوچت نه کړي، بل اوچت نه کړي، دا به موږ له څوک اوچتوي؟ بالکل یقینا خلیل بھائی چې کومې خبرې وکړې دي بالکل پړانګار دپاره چې کوم دی دا یو څو کسان چې دا اواز اوچت نه کړي. نو پړانګار خو اصل دغسې یتیم پړانګار دی او پاتې پړانګار دی، بل چې موږ هم دغسې خاموشه پاتې شو نو بس بیا به نور هم چې کوم دی پړانګار پاتې راشي. نو خلیل بھائی ته چې کوم دی موږ ډاډګیرنه ورکوو. او خلیل بھائی دا یو پوښتنه درنه کومه، د چا په سر چې ته ډېر لکه لنګ دی کوو ولاړ وي، آیا هغه کسان ملګري تاسو اوس ولاړ دي که نه؟ ولې چې تا باندې ډېر مشکل وخت هم راغلی و؟ هغه ما سره مخکې ولاړ وه، زما سره اوس هم ولاړ دی. ولې چې کوم خلک پوه دي چې دا خلیل زموږ د مستقبل دپاره یو اواز اوچت کړی دی، زموږ د دې خلکو دپاره قسم په خدای که نه چې په 100 کې ما ته 2500 کسانو صرف دغه کړي دي، ټلیفونونه کړي دي چې ته به په دې باندې ورک شي، ختم به شي، مړ به شي. نو مرګ خو زما دپاره څه معنی نه لري. دا 75 چې کوم دي دا په ما پسې ولاړ دي او که دوی په ما پسې دا 75 هم په ما پسې ونه درېږي، خو حق ته به حق ویم، خوله مې څوک هم نشي بندولی. بالکل خلیل بھائی اوس هم د خپل تنظیم ملګرو نه ډېره تمه کوي او ولاړ دي ورسره، داسې نه چې مطلب د ده نه ملګري وروسته شوي دي یا ورسره څوک ولاړ نه دي، اوس هم ورسره ولاړ دي، بیا هم ورسره ولاړ دي، بیا هم ورسره ولاړ دي، ولې چې دا په حقه ولاړ دی. نو خلیل بھائی آخري پیغام عوامو ته څه ورکړې؟ عوامو ته دغه پیغام ورکوم چې عثمان خیل پلاخي تنظیم پړانګار دا زموږ یو خپل تنظیم دی، په دغه تنظیم کې موږ سره ملګري شئ. خاص کر کې د ځوانانو ته وایم چې دوی دغه تنظیم کې موږ سره مرسته وکړي، موږ سره دې ودرېږي، ولې چې دا زموږ د خیر ښېګړه دی کې موږ داسې نه یو چې یا د حکومت خلاف یو یا مطلب موږ بس د ظلم خلاف یو. چې په کوم ځای کې یو استاد د خپل شاګرد سره بې عزتي کوي هلته به خلیل موجود وي، چې کوم ځای کې یو ډاکټر وي هغه خپله ډیوټي صحیح نه کوي هلته کې به خلیل موجود وي، چې کوم ځای کې زموږ د بجلۍ مطلب چې کوم ځای کې زموږ بجلي خوړلی کېږي هلته کې به خلیل موجود وي، چې په یو روډ باندې د قیمت تخک روړې شوی وي هلته کې بېکاره ښځې استعمالېږي هلته به خلیل موجود وي. نو زه دغه ځوانانو ته وایم چې راشئ موږ سره په دې کې ودرېږئ، دا زموږ د راروان مستقبل دپاره یو ښه پروګرام موږ رانیولی، یو ښه تنظیم هم رانیولی، په دې کې موږ نه د حکومت خلاف اواز اوچتوو، صرف او صرف د ظلم هغه کو هر سړی کوي، د ظلم مخنیوی به کوم، د ظلم مخې ته به ستاسو نه 15 قدمه مخکې ولاړ یم. بالکل خلیل بھائی چې څنګه خبره وکړه خلیل بھائی څوک هم نه ټارګټ کوي او نه یې څوک ټارګټ کړی دی. خلیل بھائی صرف دا وایي زه له ظلم خلاف یم، که مطلب هغه هر قسم کس وي، که سرکاري وي که پرایویټ وي که استاد وي که مطلب شاګرد وي کار یې وي، خو له ظلم خلاف به زه ولاړ یم چې ظلم دې نه کوي. نو بالکل دې څخه چې کوم دی اتفاق پکار دی او رایښ شئ پړانګاریانو
او دې تنظیم کې خپل شرکت وکړي. ان شاء الله دا تنظیم به مخ په وړاندې ځي او رنګ به راوړي ان شاء الله. بل کوم ځوانان چې وایي چې موږ په دې تنظیم کې را سره شمولیت کوو ودرېږو در سره، نو په دغه سکرین به ورته زما نمبر ښکاري، دغه زما د واتساپ نمبر دی، ما سره د رابطه وکړي، باقاعده به د هغوی لیست وي. او دا خبره ورته په جریان کوم چې دې کې به موږ ستاسو نه هېڅ قسم پیسې میسې نه اخلو نه به درله درکوو، ولې چې دې کې شته دا صرف او صرف د ظلم حواس به موږ اوچتو، د ظلم خلاف به موږ ودرېږو. ان شاء الله ضرور ان شاء الله موږ به ودرېږو، ټول به ودرېږو ان شاء الله. خلیل بھائی صاحب ډېره زیاته مننه.